دي. اول مونږ نکاح سره بحث وکړو، د هغې ضروري مسایل تیر شو. د نکاح مشروعیت حکمت څه دی؟ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلو، د ابو داود شریف روایت دی، ابغض الحلال الى الله تعالی الطلاق. الله تعالی په نس باندې حلال اور جایز کارونو کې ټول نه ناخوښ کارغه طلاق دی. خچ کلو الله رب عزت د طلاق خوښ نه دی، بیا دا مشروع کړی ولې دی؟ دیو جن فقهای امت دا فرمایلی چې د اصل په اعتبار سره طلاق ممنوع دی، خو د ضرورت په بنا باندې جایز او مباح ګرځولې دی. ضرورت دی کدا نه نه خزه او خوند یو بل نه خلاصې دی نشو په مجبوری کې، نه دیو جن مشروع کړی دی چې کم ځای کې زندگی نه تیریږي هلته کې بیا مخکې روان دی، بیا خزې ته طلاق اچولی شي. نه که اصل اعتبار سره وګورئ نه طلاق د دو خاندانونو منځ کې د جدایي سبب دی. ولې طلاق صرف د ښځې او د خاوند جدایي نه ده، بلکې د دواړو خاندانونو په منځ کې جدایي ده. هغې وجه دا ده چې خاوند ښځې ته طلاق واچولو، ښځې خاندان والا ټول به دې سړي سره نه لګي، او چې کله دې سړي سره نه لګي، دې سړي په سر به غون خاندان ودرېږي. نه دا د خاندانونو جنګ دی، ښځې او خاوند خو شو غاښ ولاړو. اور دویم دا هم دی چې دې نه ډېر قسم معاشرتي مفاسد پیدا کیږي. اولاد لاس نه وځي، مور دا وی چې د پلار د پلار بي تربیت کی، پلار وی چې مور سره تربیت وکړي. اکثر معاشره کې چې کم بچو مور طلاق وي کنه، هغه اکثر دا چرسیان پوډریان دا ګډوډ خلک بیا جوړیږي، تاسو کتلی دي. خو بل طرف ته دا حقیقت هم دی چې ښځې او خاوند کله خپله کې تعلق نه خوشګواره وي او دواړه د کم د زوجیت حقوق دي هغه د کولو کې ناکامه شي، نه بیا دا کم ناپسندیده ناخوښه فعل دی. فقهاو په دې قاعدې مطابق یختار اهون الشرین چې دو شر کارونو کې کم سپک کار وي غیر اوچت کا، د دې تحت باندې به اجازت ورکړی چې خیر دی جایز دی. دو مصیبتونه دي. یو مصیبت دا دی چې 24 غنټې د ښځې د لاسه په امتحان کې، اور دویم دا دی چې نه به دې ته طلاق واچو ځان ونه خلاص کنه. دو مصیبتونو کې آسان مصیبت پر اوچت کې دې ته اهون البلیاتین ویل کېږي، دا د شریعت قاعده ده. هغې بل آسان مثال باندې ځان پوه. یو ډېرور دی بریک فیل شو، یو طرف ته ګوري یو سړی په موټرسایکل باندې ولاړ دی، دیوال سره دی، که اکسیډنټ کی سره د یو سړی مړیږي ګاډی ودرېږي، او بل طرف ته غونډ فلینکوچ د 18 کسانو نه ډک دی، او چې هغه سره ګاډی وي نو هغه 18 کسان مړیږي. نه دا دوه مصیبتونو کې به یو مصیبت باندې ځان خلاصي، نه دا یو کس که ووي نه دا به یو کفاره ده. اور که هلته فلینکوچ کې 18 کسان وو نو 18 کسانو کفاره به بیا ورکوي، دیت مو ورکوي. په دې خبره باندې پوه شوې؟ دې د اهون البلیتین ویلې کېږي. علامه ابن عابدین صاحب رحمت الله علیه طلاق د بعض محاسن ذکر کړي دي. اولی دا لیکلي چې د طلاق د ښځې او د خاوند په منځ کې دینی او دنیوي مکروهاتو او د مفسداتو خاتمه هم کوي. داسې ډېر مشکلات چې هغه نه ختمېږي، خو طلاق سره هغه ختم شي. اور دواړه د خپل راتلونکي زندگی کې یو بیا د سر دوباره خپل زندگی کې سوچ وکړي اور دې کې دیو آزاد شي. باسې ټایم کې وي داسې یوه ښځه یوه خاوند سره درد سر وي، نه ټیکېږي، او چې کله طلاق ورته میلو شي کور کې داسې 15 کاله تیر کړي چې بل ځای کې واده شي، نو بیا ونه د سړي بچي جوړوي، نغه ته دا فایده وشي او خاوند ته دا فایده وشي چې د یو اولې ښځې سره یو قسم مزاج جوړ تیر کړي. که دویمه ښځه لږ غوندې سختي بیا گزاره کوي چې بله خو ډېره تبه وي دغه بیا هم گزاره کوي، او که ډېره ښه وه بس بیا ورته سم خوشحالي چې دا ډېره ښه ښځه ده. نه دواړو دپاره دا چانس نشته دی چې دویمه زندګي بیا ډېره ښه شي. او بل دا چې د ښځې فطرت کې د قوت فیصلې کموالی دی، هغه فیصله نشي کولی اور حالاتو نه زیات متاثره کیږي. ښځو ته ګورې نه چې تبلیغي جماعت کې لاړ شي، دومره اعمال نه زده کړی، خو هلته نه نوي نوي سوټونو نومونه یې ځان سره وړي چې دا د ښځو چولي وو. نه انصراف ماده ښځو کې ډېره ده، متاثره کیږي ډېره، دنیا نه، کپړو نه، بانګړو نه، ګوتمې نه، د سرخي نه، پوډرو نه، نور چې کم مقصد بوتلي ورته نه وي زده، خو نور شیزونه یې هغه زده کړي. نه زما ماشومه ده، هغې ته مې یو ورځ ما ته وویل ابا ما ته دې موبایل کې نظم ولګوه چې زه زده کړم سکول کې وایم. بس ما ورته ولګولو، لږ غوندې واورېدلو رالی ابا د دې کم جوړه چولي د جوړه به ما ته والې. ملورې ما درته دې دپاره لګولی و چې دې کې څه وایي دا ته زده کړې. نو په جوړې باندې نظر و، نور هغه کلام ته او نظم ته نظر نه و، نیږه باندې سوچ و. دا ښځو کې انصراف ماده، انفعال ماده ډېره ده. بل طرف ته مرد یعنی چې کم نر دی، هغې کې د نکاح نفس چې کم ذمه داریانې په هغه اوږو باندې راځي،
او هغه د کمو کبو خبرو جواب دی او فطرتي طور باندې هغه ډیرو حالاتو نه متاثر کیږي هم نه او صحیح فیصله کولو قوت هم دی کې شته دی دیو جنا د نکاح ختمولو چې کم اختیار دی د الله رب عزت نرینه ته ورکړي خزي ته نه دی ورکړي دا کچره خزي سره وې نه ان شاء الله دی مجمع کې خو به یوند سينو چې دا طلاق نه میلاونو ٹھیک ده کنه ټول به طلاق یو خزینه د اختیار الله پاک خاصه ولی هغه کې برداشت نشته هغه چې په پیاله باندې مشوم خپل سونه متینه ته خوان ورته څه دی زموږ یو استاد یو ورځ موږ ته اټ پاټ کې کور نه ترکاری راوړه چې دې کې خو مدرسه کې بدروازه کې ولاړو مجي تاسو لاړ شي کور ته بیراونم وې د لوخه خالی کې بل پلیټ ته واچو د لوخه ځان سره وړم مجي خمو بي درړو کنه بډې روخه دی ته په نه شي دا اټ پاټ څو کور ته یو نه سم نه دنه زنه شمدلې نه پاټ پاټ باندې خزي دومره جګړیږي او بیا د اټ پاټ چې د تبلیغ ولته سلن او د شکور وړي او پسې تشل لاړ شي نو مخامو سره په تلاقی مسجد کې بیان اسوي خدا الله کرم دی چې طلاق اختیار الله رب عزت نرینه او تور کړي چې هغه کې قوت فیصله ډیره زیاته ده په نسبت ته خزو کې خو خزي هم بالکل د نر پر رحم کرم باندې نه دی پری خودلی چې نر څه خوخي غب ور سره کې وینځي ونه جوړه کړی ده بلکې کچره د نر طرف نه ظلم تشدد جبر کیدلو نه مخصوص حالاتو کې غا خوله دته ویل کی چې تاسو چې مہر والا مہر نه اخلم خو طلاق راکا یا د مہر درکړې دا واپس ولا طلاق راکا او یا تنسیخ نکاح حق ورته میلاو دي تنسیخ نکاح دته ویل کی چې عدالت کې به کیس دایر کی بات کې روان دي عدالت پر باندې فیصله وکي عدالت په د خوان طرف نه طلاق واچي غو عیدت تر کی بل ځکه بیا نکاح کول شي دیم دا چې د طلاق د نظام یو خوبي دا هم ده چې شریعت درو طلاق اجازه ورکړي دي ممکن ده کله د یو طلاق ورکول په وخت کې خوند مخصوص حالات وجنه صحیح فیصله نه وی کړي نو دیو جنا یو طلاق د بعد هغه ته بیا د خپل خزي سره تعلق ساتلو اجازه شریعت ورکړي دي کدوې واچولو بیا ورته خیمانتیا پیدا شو بیا خزي سره رجوع کول شي او کدرې واچولو به سر خوړل دي هغه تفصیل بعد کې روان دي نو خلاصہ دا شو چې اسلام د طلاق د پر کم حکیمانه اصول او قوانین جوړ کړي دي د سره د اسلام خاصه ده د اسلام نه علاوه دنیا کې بل یو مذهب کې دانشته او ټول د افراط او د تفرید شکار دي او غتا سنت سو معاشره کې ګوري یورپ کې خو چې خزي ته طلاق ملو شي مال بندر نه وړي خزه بچي بندر نه وړي بچي د مور رسیږي پلار نه رسیږي بس پلار بیا تش پیلی وي دویم دا چې طلاق ورکول نه مخکې د خزي او خوند لپاره قران او حدیث بنیادی اصول ذکر کړی دي قرآنی تعلیم مطابق طلاق د ازدواجی زندگی ختمولو د پاره ابتدایي حل نه دی بلکې ډیر مهنت کولو باوجود حالات نه ټیکيږي نه طلاق اخیری حل دی طلاق اول حل نه دی دا پښتنو ته وایي ښا مونږ پښتنه اول طلاق و چې بیا سوچ کی چې وسو وکم طلاق اخیری اول حل نه دی غنه مخکې ډیر قران او حدیث اصول ذکر کړی دي کچره خزنه فرمانه و فعذوهن غته نصیحتونه وکپوي کا وعظ ورته وکا کچره بیان پویدا وهجرون فی المضاجع بیا د چلوکا چې بستر ورنه بیلکا خدا نه چې ته یو کور کې غبل کور کې ماغي کمرې کې به بیل ورنه ود کېږي د دوی مسزا ده کدی سره ټیک شو ټیک تا او کا ټیک نشو نه بیا درې مسزا وضربوهن به والټه کول جایز دي خوغه د سینوي چې د خزي کم لطافت او نزاکت دغه خیال بساته او د حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم پروشنی کې به هغه ډیر تکلیف دی والټه کول نه چې خپا ماته لاس ماته پوزه ماته دی اجازه نشته دا ټول امور دي لپاره چې دا دي کم مشکلات د حل شي او کدی باوجود د مسله نه حل کیده نبی ارته قران یو بل اصول ذکر کو حکم من اهله وحکم من اهلها یو جرګمار بروچت کې د خوند خاندان نه بل بروچت کې د خزې د خاندان نه بار نه اغه بلګی شي د خپل کې کینی د مسله د حل کی بار خلکو ته د مسله ما وباسه کداغه حکم د خزې کورنا او د خوند طرف نه دیو د مسله حل نه کا اوس ته بار نه جرګمار علما راواله دستا سره بیا غنه بعد آپشن دی او خپل مس کې دا کینی خبره به جوړ توړ بو کی او کچره دی موجوده مسله حل نشو نو بیا اخیری کم حل دی غا طلاق دی خو طلاق د سوي چې کم غیر پر شریعت اصول ذکر کړی دي یو دا چې د حالت کې خزې ته طلاق واچي چې غیر سره تور په حالت کې صحبت نه وی کړي اور نه به د سه هیڅ کې اچي چې غیر وخت کې خزې مینسیز وي ولی کې دې چې موږ چې د خوان طلاق ورکړي دا د هیڅ د ګندګي و چې نه ورکړي ولی وخت کې
سړی کور والا ته نږدې کېدو زړه نه کېږي. موږ وایو چې کېدای شي دې وجې نه طلاق چولی. اور چې کله کم طهارت کې طهر کې ښځه پاکي دا ورسره صحبتو کې بیا طلاق اچي نه شریعت دې نه منې کړی دی. ولې چې دې خپله کور والا نه صحبت وکړو نو زړي مور دې کېدای شي د دې وجې نه طلاق چولی وي. نه ځکه ورته شریعت مخصوص شرایط ذکر کو چې دې شرایطو سره طلاق اچول چې هغه طلاق احسن وي او طلاق رجعي وي او هغې د بعد ښځه بیا عدت تیر کړي. هغه د بعد دواړو ته بیا مثال په طور مې ښځې ته طلاق واچولو 3 میاشتې تېرې شوې. اوس 3 میاشتو بعد د ښځه باینه شوه. د دې خاوند ته اوس نشي راتلی. مخکې خو بغیر د تجدید نکاح راتللی شوه. اوس چې دوباره د خپله یو بل سره تعلق ساتي نو دوباره به ورته نکاح تړو یو طلاق د بعد. نه کېدای شي 3 میاشتو بعد دو هوښیار شي پوه شي. ولې چې 3 میاشتې ښځې خوند یو بل نه لرې تېر کړي بیا یو بل قدر او قیمت ورسره پیدا شي. د ښځه څومره پورې کور کې وي قدر یې نه وي او چې کله پلار کور ته لاړ شي بیا ډېر قدر وي. اور یا الله دې نه کړي جیسې یو مسله راشي طلاق مالاق والا او بیا چې پلار کور ته لاړه شي که نه بیا سړي ته پته لګي چې ښځې کور کې څومره مقام دی. نه کېدای شي موږ وایو چې 3 میاشتو بعد دوی خپله کې بیا د خپل زندګي تېرېدو ته تیار شي. نه شریعت ورته دا یو حکمت ذکر کړی دی. طلاق په فقه کې اصطلاح کې څه ته ویلی کېږي یعنی طلاق څه مطلب دی. شریعت کې طلاق په لفظ مخصوص سره کې د نکاح ختمول یعنی ښځې او خاوند منځ کې چې کوم د نکاح تړون دی دا په مخصوص الفاظو سره ختمول بیا فوري هغه تعلق ختمیږي چې هغه د طلاق بین ویل کېږي. طلاق بین بعد کې روان دی بیا مو پویم یا انجام په اعتبار سره هغه طلاق رجعي وي. طلاق رجعي بعد کې راځي بیا مو پویم. او لفظ مخصوص نه مراد هغه ټکي چې هغه کې طلاق ټکی پروت وي. نه طلاق ټکی وي هغې سره بیا طلاق کېږي. طلاق سره نور ټکي هم شریعت بعض اصطلاحات ذکر کړي دي. یو ټکی دی متارکه. متارکه ویل کېږي چې نکاح فاسد کې د ښځې سره ملویدو نه مخکې یا بعد کې ښځه پرېږدي دې ته متارکه ویل کېږي. البته دخول د بعد پرېښودلو دپاره هغه دپاره به باقاعده الفاظ استعمالي چې دې ته زه طلاق ورکوم یا دا زه پرېږدمه. نه کله ښځه په نکاح فاسد کې پرېښودلی شي هغه ته متارکه ویل کېږي. دویم دی خله. خله دې ته ویل کېږي چې ښځې طرف نه مال یا مار خاوند ته ورکړي رضامندي سره هغه د نکاح ختم کړي دې ته خله ویل کېږي. احنافو په نسبت باندې د خله هم طلاق په حکم کې دی. یا خو دا ورته وایي چې د کم مهر ما در سره کېدو مهر ما راکوه طلاق راکه. یا دا چې د مهر در راکړی دی دا والا طلاق راکه. اور یا دریم دا چې دا مهر د کم راکړی دی په ډبل درته نورې پیسې در کوم خو طلاق راکه. دا ټول خله کې راځي. اگر چې دا ظلم دی چې ښځې سره ته 10 लाख روپۍ مهر لیکلی تو نه مطالبه وکړي چې 20 लाख روپۍ راکه بیا اله طلاق در کوم. نه د مهر نه زیات غوښتل اگر چې ظلم دی خو که ښځې ورکو او خاوند ورته طلاق واچولو نه طلاق یې کېږي. دې ته خله ویلی کېږي. دریم دی تفریق یعنی جدایي. ښځې او خاوند په منځ کې د دواړو کې یو مطالبه وکړي اور کسی د دواړو منځ کې جدایي راولي دې ته تفریق ویلی کېږي. دا هم یو قسم ته ښځې او خاوند منځ کې جدایي ده ځکه ذکر کړي. فسخه څلورمه اصطلاح. فسخه دې ته ویل کېږي یو شی بالکل مکمل ختم شي دغه احکام او اثرات هم ختم شي. زمونږ پښتو کې ورته ویل کېږي تروش نه بیا د سره. ټیک ده که نه. یعنی مخکې نکاح شوی اوس فسخ شو سره شوی نه دی. اور نکاح کې داسې ده چې نکاح بالکلیه نه ختمیږي. ولې چې ښځې ته طلاق میلاو شي 3 میاشتې به عدت تیري نو 3 میاشتو کې د خاوند به دې ته خرچه هم ورکړي او د خاوند کور کې به هم پاتې کېږي. اور فسخ نکاح کې دا نشته چې یو ځل نکاح فسخ شو ښځې خپل کار خاوند خپل کار. پنځمه اصطلاح ده ایله چې کله خاوند قسم وخوري چې دومره ټایمه پورې به زه خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم. احنافو په نسبت باندې 4 میاشتو بعد د ښځه به بیا مطلقه باینه ګرځېږي. د ایله بعد کې روانه ده. یو سړي قسم وخوړو چې زه به خپلې ښځې ته 6 میاشتې نه نږدې کېږم نو موږ ورته دا وایو چې دا قسم مات که کور والا ته نږدې شه او کفاره ادا که. اور که 4 میاشتو پورې دا نږدې نه شو د ښځه به مطلقه باینه شي. د دې نکاح نه ووته که بل ځای کې نکاح کول غواړي نه کولی شي. او که دا ورسره دوباره تعلق ساتل غواړي بیا به دوباره تجدید نکاح کوي دوباره به نکاح تړي. هغه ایله کتاب الایله روان دی انشاءالله هلته به ویو. شپږم قسم دی لعان. دا تاسو ته ما داسې سرسري ویلی و. ښځه او خاوند خپله کې په یو بل باندې د زنا تهمت ولګوي اور د قاضي په مخ کې قسمونه اوچت کړي دې ته لعان ویلی کېږي. لعان نه پس ښځې او خاوند منځ کې همیشه دپاره جدایي راله همیشه دپاره په یو بل باندې حرام شو. البته دا جدایي به طلاق یا د قاضي تفریق یعنی د قاضي به دې منځ کې جدایي راولي. دا کتاب اللعان هم بعد کې روان دی انشاءالله که زندګي و درته وایم نږدې دی. اووم قسم زهار دی چې یو سړی خپلې ښځې ته د خپل هغه ښځو سره تشبیه ورکړي چې هغه دې باندې همیشه همیشه دپاره حرام وي دې ته زهار ویلی کېږي. دې کې کفاره لازم ده. کفاره بعد کې را روانه ده. زهار یو سړی خپلې ښځې ته دا وایي چې ته ما باندې داسې یې لکه د مور
یا ورته داسې وي چې ته ما باندې داسې یې لکه خور، د دې سره به هغه ورباندې دې ته زهار ویلی کېږي او کفاره به ادا کېږي. هغه بعد کې انشاءالله را روانه ده. طلاق مشروعیت د کوم ځای نه ثابت دی؟ قرآن، حدیث، اجماع دروړو نه ثابت دی. قرآن کې الله پاک فرمایي سوره بقره آیت نمبر 229 کې الطلاق مرتان، طلاق دو ځل ورکول پکار دي. بل ځای کې فرمایي اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، سوره بقره آیت نمبر 232 چې کله تاسو خپل ښځو ته طلاق ورکړي نو هغې د خپل کله د هغې خپل عدت ته نږدې ورسي. همدارنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث دی او ابو داود شریف روایت دی، ما احل الله شیئا، الله رب العزت داسې یو شیز نشته چې هغه حلال کړی وي ابغض الیه من الطلاق، مګر دا چې هغه ته ټول نه زیات نه خوښي هغه طلاق دی. یعنی حلال شیزونو کې الله پاک ټول نه زیات نه خوښ هغه طلاق دی. همدارنګې د طلاق په مشروعیت باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دور نه تر اوسه پورې د امت اجماع او اتفاق دی. بیا طلاق ورکولو مختلف حالتونه دي، مختلف حالتونو کې حکم هم بدلیږي. طلاق اگر چې شرعي اعتبار سره ناخوښ او مکروه عمل دی، خو د حالاتو وجې نه او د موقع وجې نه دی حکم بدلیږي. بعضې اوقاتو کې طلاق واجب وي، ښځې ته طلاق ورکول واجب شي. کم حالت کې که چېرې خاوند ته دا یقین و چې هغه خپل کور والا ځان سره په ښې طریقې سره نشي ساتلی، یعنی هغه د کم ازدواجي حقوق دي، خرچه ده، شپې ضرورتي دی، صحبت دی، هغه هر څه نه معذوره ده، نو بیا ښځې ته طلاق ورکول واجب دي. دویم دا چې بعض اوقاتو کې طلاق ورکول مستحب او مندوب وګرځېږي. هغه دا که چېرې یو ښځه انتهایی حده پورې نافرمانه وي او خاوند ته ډېر زیات تکلیف ورکوي او شرعي احکاماتو کې بالکل غفلت کوي، مثال په طور باندې فرض مونځ ټکی نه کوي او نه روژه نیسي، نه داسې صورت کې بیا خاوند ته دې ښځې ته طلاق ورکول مستحب دي. ولې دا اوس قهر شو، ښه ټیک ده که نه، ښځه خو دینداري پکار ده چې هغه مونځ نه کوي. کومه ښځه د الله خبره نه مني هغه د خاوند څه خبره ومني، نو دې په ځای بیا سړی بله دینداري ښځه ځان ته وګوري. دریم دا چې بعضو حالتونو کې طلاق مباح وي، نی ګناه شته نی ثواب شته. هغه دا چې کله ښځه بدمزاج او بد اخلاقه وي، ډېره زیاته وي، نه طلاق ورکول مباح دي. او څلورم دا چې طلاق مکروه، طلاق ته پر څه شرعي سبب نه وي او بغیر د شرعي سبب ښځې ته طلاق ورکړي دا مکروه ده. بعضو دې صورت کې حرام ورته ویلي او بعضو مباح ویلي دي. او پنځم صورت کې حرام، حیض په حالت کې ښځې ته طلاق ورکول حرام، خو طلاق کیږي منسس دوران کې. ښه دا یاد ساتئ، د پاکستاني ډرامې زموږ د نوجوانانو وګوري، ما ښځې ته طلاق چولی خو حیض کې وه، ښه وه که نه حیض کې وه، وایي طلاق کیږي ملاو کیږي، وایي ما ډرامه کته هغه کې نه کېدو، مل ډرامه وایي چې نه کیږي او قرآن وایي چې کیږي. اوس تا خو خیر ډرامه مانې او که قرآن مانې، صحیح ده که نه. همدغرنګې طهر په حالت کې ښځې ته طلاق ورکول چې هغې کې جما کړي دا هم حرام دي. هغه وجه ما ذکر کړه چې کېدای شي موږ وایو چې دا طلاق دي وجې نه ورکړو چې دیو سره صحبت کړی دی بزري ورنه موړ دی ځکه طلاق ورکړی. لږ صبر وکړه، خیر دی، دا صحبت د طهر تیر شي، بیا حیض راشي، بیا طهر راشي، بیا هغه کې به فیصله کوو. د طلاق رکن څه دی؟ یعنی طلاق څه سره کیږي؟ د طلاق رکن هغه مخصوص الفاظ دي چې هغه یا صراحتن وي یا کنایتن وي. صراحتن دي ته وي چې لفظ طلاق پکې موجود وي، او کنایتن دي ته وي چې هغه کې طلاق ټکی موجود نه وي. لکه زموږ د پښتانه ظالمان فاطمه ته، لکه زید او فاطمه خپله کې ښځه او خاوند دي، زید فاطمې ته وایي چې ته په ما باندې مور یې، خور یې، ترور یې، دې ته بیا کینې ویلی کېږي، دې سره هم طلاق کېږي. ښه خو دې سره دا شرط دی چې طلاق نیتي وي، که طلاق نیتي نه و بیا نه کېږي ورسره. نو طلاق په کېدو دپاره څه شرایط فقهاو ذکر کړي. پهله نمبر باندې دا چې د طلاق په الفاظو باندې تکلم کړي وي او خولې سره ویلی وي، او شرط دا دی چې سړی په هغه دا الفاظ ویلی هم شي، یعنی چې کم سړي ژبه ټیک ته هغه خبرې کولی شي، هغه به لفظ طلاق ذکر کړي، دې سره به طلاق کېږي. که لفظ طلاق کې نه ویلی بیا ورسره طلاق نه کېږي. نه لحاظه که یو سړي صرف اشاره وکړه، یې نیت وکړو، یې د ژبې لاندې وبړېدو ځان سره سی ویلو نو پوه نه شو ورباندې، دې سره طلاق نه کېږي. ښه دا کم وهمیان دي دو مونږ زړه چاود کړو، بل ورځ شپې یو کسو 12 12:30 بجې یو 25 رنګونه یې وکړو په وټساپ باندې، به دماغ مو ورته خراب شو. مل څه مسله دی؟ زه وهمي یم، مل شاینده دپاره بیا ما ته میسج وکړو که خیر به ده نه وي. هغه به دغه مسله وه چې ما دا ویلي دي، به یو مفتي چې شوی، بل مفتي نه دی شوی، اوس شوی که نه شوی، مل به یو مفتي نه تپوس کوه چې کوم اول نت کړی دی مغه پوه شه، کاري پوه شه. که هغه ته ویلي چې شوی دی هغه کار دی چې دلیل پیش کړي، او که هغوی چې نه دی شوی خو هغه بې پیش کړي که ما نه ولې تپوس کوي. مل د مونځ اودس غسل دې تپوس په ما نه کوي، خو د طلاق مسلې تپوس په ما نه بیا نه کوي. ټیک ده که نه؟ دا وهمیان لیونیان دي، دا د ټایم بربدوي. او دا مریضانو کې شته دي. زه یو ډاکټر صاحب سره ناست وم،
یو مریض چک کو دوی ورته ولیکل ورته دا کوا دا کوا دا خوره دا ګولي ټیک پشي دروازې پرې لاړو بیا رالو نه ډاکټر صاحب کا بیا د شي خو یاره ډاکټر صاحب حوصله ته سلام نو درې ځل ورته رالو ما خبرې ورته وکي ما یې کته په بل وین اوس ویلاس نیولې چې د دروازې باندې وځو بیا را نشي صحیح ده کنه نو موږ ته پکار دي چې حوصله نه کار خلو خو بعضې ټایم کې د سوي چې هغه سړی نه سړی وي هغه بیا پندي پوي دا زمونږ کار دی همونږ پوي چې دا اوس پوي نه چې دا بیزت نه کوي کنه دا نه ټیکي بیا بیزت کوي صحیح ده کنه نو مثال په تور باندې خځې سره جګړې په وخت کې خځې ته لفظ طلاق استعمال نه کو خو درې کاڼي ورته لاس کې ورکو نو دې سره طلاق نه کیږي صحیح ده کنه یو سړي خځې سره جګړه وه بچې دروازې کې ورته وایي ښځې راشه به درې کاڼي ورته لاس کې کیدي ووځي په د دروازې اوس ښځه به سوچ کړي چې د درو کاڼو څه مطلب د درې طلاقه خو نه دي نه ښځه به مولا ته رامنډه کوي چې ما ته خاوند درې کاڼي راکړي نه که خولې سره یې طلاق ټکی ویلی و بیا خو درې طلاقه شو ولې درو نه مراد دا و چې درې طلاقه شو که نه اور که صرف کاڼي ورکړي نو دې سره بیا طلاق نه کي ولې خوله د ټیک ته په خولې ولې نه وایي چې کاڼي ورته ورکوي البته که ګونګ سړی و نغه به واضحه اور معروفه اشاره کوي دا د تکلم کای مقام دی ګونګی سړی چې هر څه وایي موږ دا ګونګیان دلته شته دي خو خیر پوهېږو نه ورباندې بیا هم که چېرې غا لیکل کولی شي بیا به هغه په لیکلو باندې طلاق اچوي خو راچې کول دا دی چې ماز اشارې سره طلاق نه کېږي چې څومره پورې غا لیکل کولی شي همدغه رنګې که چېرې یو واضح خط چا لیکلی دی اور هغه پړویږي هم اور ورباندې پوهېږي هم اور دا پته لګي چې د لیکلو والا فلانکی دی نه دې په ذریعې سره هم طلاق کېږي کله کله داسې وشي دلته مخکې یو مسله راغلې وه دلته یو ځای نه راغلې وه هغه نر بچي دا کار کړی و چې ښځې ځان سره هسپتال ته بوتلي وه او بیا هلته ډاکټر ته ښودلي وه چې ورپسې راتلو نو دوی والا پارچې کې ورته کاغذ چولی و هغې باندې ورته لیکلي و پښتو کې چې ښځې ته یې دا لیکلي چې ته په ما باندې طلاق یې طلاق یې طلاق یې بل ښځه کو مشو مریض یې بوتلی بچی بیمار و هلته چې دوی روبسلي د پرچا ورسره پرته وه نو اوس دا پارچې کې ضروري دا ده چې دا ستا خاوند لیکي دا او دا خاوند لیکي خو پېژني سړی که نه دویم دا چې لیکل دغه دي او دي او چې دا ټکي لیکلي دا هم پړویږي او پړویږي نو بس بیا طلاق شوی دی ښه په دې خبره باندې همدغه رنګې وټساپ میسیج اور موبایل میسیج دا د حکم دی بعد کې راځي وی بیا هلته تفصیل وایو دویم دا چې کله طلاق اچي نو هغه کې استثنی الفاظ ذکر نه کي لکه زید فاطمې ته وایي چې ته په ما طلاق یې انشاء الله بس اوس ونه شو یا ورته چې ته په ما طلاق یې الا ان یشاء الله دې سره بیا طلاق نه کیږي ټیک ده که نه ولې چې کله ته الله ربالعزت انشاء سره منشا سره دا وتړل چې که الله په خوښي نه الله په خوښي علم چا سره نشته نه لحاظه بیا طلاق نه کیږي او دریم دا چې طلاق کم الفاظ وایي هغه د واقعې یا د یو قول حکایت کیسې کترې بیانول مقصود نه وي اور نه تعلیم و تعلم مقصودي لکه زه اوس تاسو ته لګیم د طلاق والا مسلې بیانوم دې سره طلاق نه کیږي یا دا چې ښځې او خوند والا یوه واقعه درته بیان کړم چې یو سړي خپلې ښځې ته داسې طلاق ورکړی و هغې سره طلاق نه کیږي دا درته وایي ښه بلکې داسې وي چې هغې نه انشا د طلاق مقصود یعنی غواړي دا چې دې سره طلاق واقع شي بیا طلاق واقع کیږي لہذا کیسې بیانولو سره یا تعلیم و تعلم کې کچرې ټکي ذکر کو هغه سره طلاق نه کیږي طلاق دپاره چې کوم ټکي استعمالوي هغه د یا به تیر شوي زماني وي یا به د موجوده زماني وي یعنی یا به د حال وي اور یا به د ماضي وي انګلیش په اعتبار سره یا به د پریزنټ وي اور یا به د پاست وي دا ټکي به استعمالوي اور کچرې داسې ورته وي چې زه تا ته طلاق در کوم دا د طلاق دمکی ده اور دا د دې کې د طلاق وعده ده لہذا ماز وعده اور وعید سره طلاق نه وکړه کیږي ټیک شو کنه اکثر د پښتنو ښځې ته دا وایي چې دا کار داسې ونه کړو نو بیا به طلاق درکړی وي دا دمکی ده دې سره طلاق نه کیږي ټیک ده که نه البته که داسې ورته وایي چې مثال که داسې وایي زید فاطمې په باره کې دا ویلو چې دې ته ما طلاق ورکړی و بیان طلاق شوی دی خبر دی که نه تیرې زمانې والا اور یو ته موجوده زمانې کې وي چې طلاق یې بیان طلاق وشو او که دا ورته چې طلاق په درکومه نه دا فیوچر سره دا دمکی ده بیا دې سره طلاق نه کیږي البته که مضارع سیعی یعنی چې کوم ټکي دي دا عرف کې حال دپاره استعمالیږي او غالب طور باندې دا استعمالیږي بیا طلاق واقع کیږي که اوس بعضې علاقې داسې دي چې هغه ځای کې خاوند چرې ښځې ته دا وایي چې بیا به طلاق درکومه اور هغه د حال دپاره یعنی ته په ما طلاق یې داسې په دې معنی کې استعمالیږي نو بیا طلاق شوی دی ښه خو خیر زمونږ عرف کې دا نشته کېدای شي بعضو علاقو کې زمونږ ځای کې دا نشته زمونږ علاقو کې چې کوم دغه ویل کېږي چې بیا به طلاق درکړی وي دا اکثر دمکی
اور واده کې یا ماز د ښځې یرولو دپاره استعمالیږي. نو لهذا لفظ طلاق کې به ډېر زیات تاسو احتیاط کوئ. او بل دا دی چې مخکې به راشي درته انشاءالله طلاق داسې شیز دی چې دا ګپ کې موقع کېږي او بغیر ګپه موقع کېږي. پاکستان کې 1971 کې یوه ډرامه چلیده، موږ خو پیدا نه وو، موږ د استاد خبره کوله. هغه کې ښځې او خاوند، ښځه ورکې فنکاره وه او خاوند یې فنکار و. نو یو ځای کې هغه طلاق کې دلچسپي پیدا کولو لپاره ضروري دا وه چې د ښځې ته د خاوند طلاق ورکړی. د نر بچي ډرامې کې 3 ځلې طلاق ورکړی و. نو چې ډرامې کې طلاق واچولو بیا چا ورته وایي چې یاره لږ به علماو نه تپوس وکړو دا شی شوی نه وي چې علماو ته لاړې وي سر یې خوړلی دی. نو ډرامې نه براما جوړه شوه ښه او 3 طلاق یې چولی وو. نه طلاق داسې دی چې دا ګپ شپ نه مني ښه، ګپ کې طلاق دی، رښتیان طلاق دی. او بعضې کسان خو دا وایي چې جي ما ښځې ته طلاق چولی خو ډېر سخت غوسې کوم. ما ورته ویل ښځې ته څوک طلاق داسې نه اچي چې غاړه ورکړي بیا ورته وایي چې طلاق کوي، او طلاق خو وي غوسې کې. نو غوسې کې طلاق کېږي ښه. دا کم خلک وایي چې موږ ډېر غوسې کې چولی دی او پوه یې نه دا چلې داسې بوسو لاندې اوبه بوځي. خو بهرحال دا د علماو کار دی چې کله تلقي راشي علما به د هغې نه تپوسونه کوي، الفاظ به معلوموي، بیا به هغې د بعد ګوري چې طلاق شوی دی نه دی شوی، څو شوي دي. نو دا یو ځان له بحث دی. انشاءالله مخکې به نور هم دې سره بیا بحث کوو انشاءالله. الله روزه ته موږ ته د خبرو عمل کولو توفیق نصیب کړي.